میرکوت سشنا کوم ځای 12 د نرزیه دا ختم شو. فصل المتکسر المعنى تطبیق لما قبل سره ورکا شاباشه ماتن فارغ شو دی مفرد واحد المعنى نه شروع وکړه په مفرد کثیر المعنى کې. نو ګوري مولانا صاحب مفرد کثیر المعنى سلور قسمه ده ولی چې معنی متکسر وي نو بیا به خالی نه وي یا به تخلل د نقل وي پکې یا به تخلل د نقل نه وي. تخلل که خلیل تخلل نو یا به تخلل د نقل وي پکې یا به دا تخلل د نقل سمانه او چې تخلل د نقل نه وي پکې سمانه وایي وری به دا لفظ واضح وضع کړی دی یو معنا لپاره لکه صلات چا لپاره وضع کړی خو بیا به ناقل را ولاړ شوی وي دقه تخلل د نقل شو. او چې تخلل د نقل نه وي سمانه تخلل د نقل نه وي پکې دا معنا چې ابتداءً به د اریوي لپاره وضع وي. تخلل د نقل چې نه وي پکې دا معنا چې ابتداءً به د اریو لپاره وضع وي لکه عین شو ابتداءً د باسویري لپاره د شمس لپاره د چشمې لپاره جاسوس لپاره ابتداءً د اریو لپاره وضع ده ابتداءً د اریو لپاره تخلل د نقل چې نه وي پکې دا معنا چې د اریو لپاره ابتداءً وضع وي. دقه مولانا صاحب وایي عدم تخلل. نو مولانا تخلل او عدم تخلل په فرق پوه شو دقه نو مولانا که تخلل د نقل و پکې نو دا منقول تخلل د نقل نو پکې ابتداءً د اریو لپاره وضع او دیته مشترک صورت وایي او تخلل د نقل چې وي پکې څه معنا چې دې لپاره وضع وي خو بیا یو ناقل را ولاړ شي د بل کې مستعمل کې نو اوس به خالي نه وي یا به په اول کې بالکل متروک وي او په ثاني کې به مستعمل وي. په اول کې به څه وي داسې به متروک وي چې په ثاني کې مستعملوي لکه په اول کې چې وس مستعملوي داسې به وي لکه مجاز قرینه به غواړي علاقه به غواړي قرینه چې نه وي په اول کې نشي مستعملولی داسې به نسیا بس هغه اصلي معنا به یې متروک وي خو مشهوره به یې په ثاني کې او که چېرته په اول کې متروک نه و په ثاني کې مشهور نه و نو بعضې اوقاتو کې په هغه کې مستعملېده په بعضو کې په دې کې مستعملېده. نو که اول څه معنا چې په اول کې بالکل متروک و او په ثاني کې مشهور و دې ته منقول وایي. او که په اول کې متروک نه و او په ثاني کې نو دا لفظ په نسبت سره معنا اولې ته حقیقت او په نسبت سره معنا ثاني ته مجاز. بیا منقول په اعتبار د ناقل سره هغه بیا څلور قسمه ده ولې ناقل به یا څوک وي شرع وي یا به عرف عام وي یا به اصطلاح خاص والا وي څلورم قسم جوړ کړه نشته پکې دروغ ولې وایي. نو منقول په اعتبار د ناقل سره څو قسمه ده درې ولې دا ناقل به یا څوک وي شرع وي منقول شرعي یا به څوک وي عرف عامي منقول عرفي یا به باصطلاح خاص وي دې ته منقول عرف خاص. وشو مولانا صاحب په طریقه یې پوه شوي که نه شوي دقسې اوس یو خبره درته کومه نو دا لفظ متکسر المعنی چې معنا یې ډېره وي او تخلل د نقل پکې نه وي دې ته موږ څه ویلي خبره کوي را سره چې تخلل د نقل نه وي پکې تخلل د نقل نه وي څه معنا آفرین ابتداءً د اریو لپاره وضع داسې نه وي چې دا لفظ مخکې د یوې معنا لپاره وضع وي بیا واضح را ولاړ شي بله کې مستعمل کې نه ابتداءً په اریو لپاره وضع شوی وي دې ته څه وایي هسې ستاسې دا ذهن یو خبرې ته راړومه یو مشترک معنوي د بل مشترک لفظي ده. مشترک لفظي دقه د مولانا صاحب چې لفظ دلالتو کی په معانیو کثیرو باندې په اوضاع کثیرو سره دې ته لفظ
مشترک حکم مشترک مشترکی لفظي مشترکی معنوي چاته وایي چې لفظ دلالت کی په معانی او په افراد کثیره خو په توسط یو معنا کلی سره څنګه لفظ نه اراده وکي یا لفظ وضع کی دی یو معنا کلی لپاره خو دغه معنا کلی لاندې افراد وي دته مشترکی معنوي وایي لفظ وضع شي یو معنا کلی لپاره خو دغه معنا کلی لپاره افراد وي دته کوم مشترک وایي او که یو معنا اراده نه کی بلکې د لفظ نه معنی کثیره اراده کې په اوضاع کثیره سره د اری معنا لپاره وضع راغلی وي دته مشترک نو دلته چې موږ په دې تقسیم کې لګیای دا کوم مشترک ده هلکه مشترک معنوي خو ورک شو وای نه دا ورک هغه په کلی کې راځي مشترک معنوي کلی ته وایي په نشي بدی باندې لکه انسان وضع د حیوان ناطق لپاره او د حیوان ناطق لاندې ټول افراد مولانا صاحب انسان کلی دا کلی متواتی دا نو دا مشترک معنوي مګرځي دا نو مشترک معنوي په کلی کې داخل دا او دلته چې موږ لګیای دا کوم مشترک دا په دې نقطه باندې پوه شوي مولانا صاحب او کنه چې څوک اعتراض بیا در باندې ونکي چې هلکه دا مشترک دا کوم مشترک دا مشترک لفظي شوخه مشترک معنوي دي څه هغه په کلی کې داخل یا متواتی یا مشکک خو په هغه کې داخله نو دی وای مولانا صاحب وای المتکسر المعنى له اقسام عديده دي لپاره اقسام سو هغه شمار کړی شوی یعنی ډیر هغه اقسام دي وجه د حصر په کې دا د چنه لفظ الذي هغه لفظ کسر معنا او چې معنا مستعمل ډیر وي ان وضع ذلك المعنى لكل واحد کچرتا وضع دا لفظ د اری معنا لپاره ابتداء سمانا بغیر د تخلل دی نقلنا دي اري ولپاره په اوزاع متعدده سره وضع شوی باوزاع متعدده حاله احده يسمى مشتركا دي لفظ طالبان یو په بل باندې اعتراضونه کوي وای دا لفظ خو مشترک نه د معنا مشترک ده دی عین لاندې لس معانی دي دا لس واړه مشترک دي په دې لفظ کې کنه دا لفظ مشترک د په معنی وکي ها نه لفظ لا د مشترک دروغ دی ویلې ځکه اشتراک په امور متعدده کې راځي اشتراک دا په امور متعدده کې راځي او لفظ ته چې ته مشترک وای نه دا غلط وای لفظ خو یو ده کنه نو چې لفظ یو ده نه ته څنګه مشترک وای چاته مشترک وای معانی مشترک دي د لفظ ته مشترک فيه وای لفظ څه شی ده مشترک فيه ده د ته حذف والايصال وای څه شوی ده پکې حذف والايصال دي ته وایي چې یو پیل شو به پیل متعدی شي په حرف جر سره معمول ته بیا حرف جر حذف کې او هغه معمول بذات متصل کې د عامل سره دي ته حذف والايصال وایي حذف والايصال دی پیژنه حذف والايصال دا معنی چې یو پیل شو به پیل دا متعدی کې په حرف جر سره لکه جاء دا لازم ده کنه ده دا بعضی طالبان دي لازمي ورته لازمي مو وایي لازم وایي بیا متعدی کې بم یو بل یا راوړي د خپل یا خو نسبت نه د متعدی کې یا اصلي ده وجب دي باندې نو مولانا صاحب جاء لازم ده نو مولانا صاحب چې جاء لازم شو لازم خو نه متعدی کیږي بالذات او دلته خو جاءني بالذات متعدی شو نو الته مونږ وایي کې حذف څنګه حذف ولې په اصل کې جاء لی زیدن بیا لام حرف جر شو هغه یا بالذات متصله شول چا سره لجا اثر او کتوی چې دا نون ولې پکې راغی دې ته نونی وقایه وایي څه ورته وایي هغه پیل کسرې نه منع کوي ځکه د یې قانون دا ده چې ما قبل له ده نه څه وي کسره وي نو د دې لپاره چې هغه پیل له چا نه بچ شي له کسرې نه نو هغه نون په منځ کې راوړي پوه شوې به دې باندې او که نه او که ته ووایې چې نون راوړي بل شی دې راوړي نو تاسو وایي چې نون په خفت کې مشابه ده د حروف علت سره او حروف علت د کثرت استعمال په وجه باندې په هغو کې هغه خفت حاصل شوی ده نو نون مشابه ده د حروف علت سره په څه کې مشابه ده په ضعف کې
شافعي وایي نون مشابه د حروف علت سره په څه کې په ضعف کې ولې حروف علت هم ضعیف دي تحمل د حرکت نشي کولی او نون هم ضعیف ده په اعتبار د مخرج سره ځکه دا له خیشوم نه ادا کیږي او د چا چې خیشوم ډک کې په دې ژمي کې بیا نته د وایي که نه وایي نته د وایي نو هلته خیشوم ډک شوی په نه ژبه دې باندې نو هسې خبره مې درته کوله چې هلکه دا نون یې پکې زیات کړه په دغه وجه باندې چې دا د حروف علتو سره ښه خبره پرېږدي نو مولانا صاحب دې کې حذف والایصال شوی ده نو حذف ایصال دا ده نو په اصل کې مشترکون فيه دا فی څه شوه حذف شوه هغه ها ډایرکټ پکې مستتره شوه په چا کې مستتره شوه په مشترکون کې نو دې لفظ ته مشترکون فيه وایي نو لفظ مشترک فيه او معانی مشترک نو معانی مشترک دی فيه په دې لفظ کې او لفظ ته مشترک ویلی شي نه ولې اشتراک په امورو متعددو کې راځي او دلته لفظ یواست یاره لکه چې پوه نه شو ښه نو دی وایي مولانا مسما مشترکا مسما کېږي مشترک سره لکه عین وضع تارتن کله کله مولانا صاحب دا وضع کړی شوی د چا لپاره د ذهب لپاره و تارتن للباسره و تارتن دا تارتن ولې پکې راوړي وایي تارونه تر راوباسه که تارتن ځکه کې راوړي چې اوضاع پکې متعدد دي تارتن وضع پکې متعدد ده نو اوضاع پکې متعدد دي تارتن معنا په یو وضع سره وضع شوی د دې ذهب لپاره و تارتن بیا په بلې وضع سره وضع شوی د دې باسري و تارتن للرکبي د دې زنګون لپاره وان لم یوضع لکلن کې دا تنوین عوض دی مضاف الیه لپاره کا وان لم یوضع که چېرته دا لفظ نو وضع شوی لکل واحد من المعانی د هر واحد دی معنی لپاره بل وزع اولا لمعنى ثم استعمل في معنى ثاني بیا مستعمل کړی شوی په معنا ثانی اول په اوله معنا کې بیا وضع دی ویل پر راغلی خو مستعمل په بل کې لاجل مناسبت بینهما لوجه دی مناسبت په مابین دي دواړو کې وش مولانا صاحب خو ګوري مولانا صاحب د هغه چې کومه ده د منقول صرف یوه علاقه ده چې د اشتمال علاقه ورته وایي دعا ارکان مخصوصه مشتمل دي په دعا باندې هغه کې اشتمال وي یا کلیت او جزئیات ورته وایي او ژبه دې باندې او په مجاز کې علاقې وي خو هغه کې ډېرې وي د مجاز 25 علاقې دي د مجاز مستعار سره نو دی وایي ان اشتهر که چېرته مشهور په ثاني کې وترک موضوعه الاول معنا موضوع له اوله متروکه وه او ثاني څه وه تاسې ماته یې وایي څنګه ثاني مشهوره وه اوله متروکه وه په اوله کې چې مستعملوي بغیر دی قرینې نه مستعملېږي قرینه به غواړي والمنقول دې ته منقول وایي او منقول مولانا صاحب په نظر سره ناقل ته ينقسم الى 3 اقسام یو پکې منقول عرفي ده مولانا صاحب عرفي چې کله مطلق ذکر شو مولانا صاحب بیا عرفي عام ترېنه مراد وي ځکه فرد کامل هغه ده منقول عرفي د خپله م وایي باعتبار کون ناقل عرفا عامنا په اعتبار د کېدلو سره عرفي عام چې ناقل عرفي عام هغه ته منقول عرفي عام وایي لکه مثال دابه شوه دابه په اصل وضع کې وضع او د ما یدب چې خورېږي خوځېږي په ځمکه سواء کانه په سینه وي که په څلورو خپو وي که په دوه وي او که په درو وي درې خپې باندې ګرځي سید رخایم کنه ولې د جومات ته باباګان چې راځي څو خپې بعضو درې وي پوه نه شوم دې باندې نو دی وایي مولانا او بیا مولانا صاحب عرف عام ولا نقل کدابه د ذات د قوایمو اربعو لپاره یعنی څو پښې چې لري څلورو همداسې مولانا منقول شرعي څه معنی چې ناقل شرعي وي که نه وي لکه صلات واضح وضع کړی وي د چا لپاره دعا یا د تحریک دی سولوینو لپاره خو بیا شرع را ولاړه شوه ناقل شرع د وضع کې د ارکان مخصوصه څه دي قیام ده او رکوع سجده او قاعده اخیره ده پوه ژبې دې باندې دې لپاره وضع خو هسې مولانا که چا اعتراض در باندې وکړه چې دا شرع هم یو اصطلاح خاصه ده او د نرزیه شرع هم لکه نحوه صرف دا ټول اصطلاحي خاص دي نو شرع هم څه ده
نو یغه ته ولې منقول شرعي مستقل وای خو هغه هم په منقول عرف خاص کې راغی څوک په منقول عرف خاص کې راغی شرع نو هغه مستقل ولي نو لاندې ناکید ذکر کوي وای هاذا وان کان داخلنا وای دا منقول شرعي اگر که داخل د په اصطلاح کې هم چې اصطلاح خاصه ده خو الا انه مگر دومره ده چې لفضله وشرفه چې شي اپرد عنه پردای کتری نه کنه چانه پردای که ځان لیک مولانا صاحب پوښوي که نه شوي یاره څه جواب یې کړی ناکید جواب سوال ورته جوړ که که نه سوال ورته جوړ که که نه څنګه سوال وارد شو شرع هم په چا کې داخله ده نو ټول دوه قسمه که یو منقول عرف عامه بل منقول عرف خاص نو دو ویلي چې اهتماما لشان الشرعي شرع مهتم بالشان و ځکه هغه مستقله قسم وګرځاو په نحو او صرف کې ور داخل نه ک چې منقول عرف خاص وګرځي تاسو لکه چې پوه نشو به اعتبار کونی ارباب شرعي په دې اعتبار باندې چې ناقل خوندان دي شرعي دي درم منقول اصطلاحي د به اعتبار کونی عرفا خاصا وطائفه خاصا دا عطف تفسیر ده عرف خاص معنی یعنی طائفه خاص مثال دی اول لکل مړه دا خود ذکر کړی دي کنه ما ویل ما ځان ویل مثال دی اول کلب زدا بالا کلب زدا به کان فی الاصل دا په اصل کې موجود ما يدب على الارض لپاره ثم نقله عرف عام ولا پرستا او ذات قوائم اربعه ہوتا مثال دی ثانی لکلب زد صلات دا په اصل کې په معنا دی دعا سره بیا نقل کشاری ارکان مخصوصه ہوتا مثال دی ثالث چې کومه دا کلب ذات الاسم او مولانا صاحب دا بیا تاسو ګوري قرینه بغواړي ها چې کله د صلا قرینه علی راشي بیا په معنا د چا سره د دعا سره فصلی علیهم ان صلاتک سکن لهم نو صلی په معنا د چا سره ده د دعا یو طالب ابل ورځ ویلي چې صلا خو په معنا دی بد دعای سر راځي چې صلی علی راشي صلی سر راشي صلی علی راشي بیا خو څه ته وایي صلی علیهم نو مارت ویلي چې ناغه د دعا صلی چې سره راشي علا راشي نو بیا خدا مونږ درود کې چې وایي چې وصلی الله علی النبی الامی علی آل محمد علی محمد چې مونږ نو دا خو بیا دغه نو هغه چې د دعا صله سره راشي علا راشي بیا په معنا د چا سره بد دعای نه پوه شوې لکه چې نو دی وایي استم بالموضوع خا ثم نقل الشارع الى ارکان مخصوصه وتلك قيام مثال لثالث لك لفظ دي اسم كان في اللفظ في اللغه دا په لغت کې په معنا دی علوي سره الک اسم چاته ویل کېدو ولې دا سمون یا سمون یا سمون په حرکات ثلاثه وسه پوجي دی باندې دا علوي تویل کېدو او بیا و خلاف القياس حذف شو او سر کې حمزه وصلیه په یوه وس کې راوړل شو ثم نقله نحات بیا نقل کو نحات دلرا کلمه مستقله بدلالت کې غیر مقترنه بزمان من الازمنه الثلاثه وش مولانا صاحب دقته نقل نو مولانا صاحب دا کوم منقول شو اور په خاص دی وای و ان لم يشتهر کچرته مشهور نو پسانی کې او متروک نو اوله بل یستعمل په موضوع اوله کې مرتن او پسانی کې اخرى دواړو کې مستعملی ده نو دا لپس په نسبت سره معنا اوله تصدا حقیقت ولی حقیقت ورته وایي حق یحق حقا یا دي ضربه یضربونه کا ثبت یثبت ثبوتا او حقیقت کې دا تا دي نقل لپاره ده ځکه قانون دی دا خیدا چې کله یو مفهوم وصفي معنا وصفي لکه مشتقات کلیات دي کنه دا وضع دي ذات معل وصف لپاره او چې دي چا لپاره علم ګرځوي نو پیغه کې به نقل لپاره تا راوړي نو حقیق په اصل کې کنه او حقیق په معنا دي ثابت سره او دام په خپل معنا موزلو کې ثابت ده او دا تا دي نقل لپاره او مجاز ته مجاز زکه وایي چې دا خو دي جاز کې نه او په ثاني اخرى یزم حقیقت او بالنسبه الى الثاني او په نسبت سره ثاني ته مجاز ده مولانا صاحب مجاز ته ولې مجاز وایي مجاز دا ماخوذ د تجاوز نه که مشتق د تجاوز نه ماخوذ د تجاوز او کنه اشتقاق او اخذ کې دا فرق ده چې اشتقاق ان تجد بین اللفظین او اخذ صرف ان تجد بین اللفظین تناسبا بالمعنى صرف په معنا کې مناسبت مقدمه ماخوذ ده
مقدمة الجيش خو مرکب ده د مرکب نه اشتقاق کیږي نه تحریک الصلوین دا مرکب نه چیرته اشتقاق نو الکه ظرف لغو ته ولې لغو وایي ماخوذ ده الغانه نو مجرد مشتق کیږي د مزیدونه که مزید مشتق کیږي د مجرد نو الته موږ اشتقاق نه وایو اخذ نو دلته مولانا صاحب مجاز دا ماخوذ ده له چانه للتجاوز نه او تجاوز عدول ته وایي او دم عدول کړی د دې چانه که دا عدول راغلی بیا به ویلی چې معنا یې تجاوز نو ده څه کړی ده تجاوز یې کړی ده د معنا موضوع لهونه چاته دا مجاز کې میم مصدري میمي ده دا هغه مجاز مصدري میمي ده دا میم چې دا د هغه نه د ښه مشتقي وانخلیه تر هغې وکړئ باب یې ووایه نصره ینصرو باب ده جازه یجوز جوازا و مجازا په اصل کې مجوزن تیرېدلو ته وایي که تاسې لیکلي دی پاسپورټ باندې هم لیکلي جوازات په ژبه دې باندې جواز څه ته وایي تیرېدلو ته وایي نو د یو خاورې نه به بلې خاورې ته تا ته تیرېدل دي جوازات دي که نه دي نو مجاز ته ولې مجاز وایي او مختصر المعنی ملا صاحب وایي مجاز صیغه د ظرف هم صحیح کېږي لکه مقام صیغه د ظرف نه ده نو مجاز په اصل کې مجوزنو صيغه د ظرف د لار د تیرېدلو او مجاز هم لار د تیرېدلو د معنا مراد د متکلم ولې ځکه معنا حقيقي خو متعذره شوه نو اوس معنا مراد ته په کومه لار ځي مجاز چې نه بیا هم په خپل ځای باندې ولاړي نو دی وايي مولانا صاحب مجاز کل اسدی په نسبت سره حیوان مفترس تر یا رجل شجاع خلق اسد په نسبت سره حیوان مفترس دا حقیقت ده او رجل شجاع مجاز په بالنسبه له حقیقت مجاز مولانا صاحب ماته ګوره درې ټکي دلته جوړ کړه دی خو دا ګوره چې لفظ یو وي معنی ډیر وي دې ته وایي مشترک منقول حقیقت مجاز چې معنی ووي او الفاظ ډیر وي دې ته مرادف وایي چې الفاظ هم ډیر وي معنی هم ډیر وي دې ته مباین وایي صورت وایي مباین نو چې لفظ یو وي معنی ډیر وي دغه څلور اقسام دي متکسر چې معنی ووي دې ته څه وایي مرادف او چې الفاظ هم ډیر وي دې ته څه وایي مباین مولانا صاحب دغه مرادف چې دی جوړوي دا یاد کوي چې دا مرادف په څه کې جوړیږي دا په معنا مطابقي کې جوړیږي څوک دی غلط نه کوي چې د انسان او د ناطق په مابین کې ترادف ده او کنه څوک په مغالطه درکړي چې د انسان او د ناطق مابین کې د چا پلار هم په هغې کې ترادف نشي جوړولی مساوات جوړیږي ځکه مساوات دې ته وایي چې مصداق د دواړو یو وي نو هغه خو بیا کاتب هم ورسره مساوي ده ناطق هم مساوي ده انسان سره ضاحک هم ورسره دا ټول مساوي ده ځکه مصداق د دواړو یو دې ته مساوات چې مصداق یې وي خو ناطق د انسان سره مرادف ته که مساوي ده مساوي ده مرادف ویلی شي خواص زه به تا نه تپوس وکړم ولې په انسان کې هم ناطق پروت ده ناطق معنا دریابنده د معقولاتو یعنی مدرک د کلیاتو نو مدرک د کلیاتو خو د ناطق معنا ده دغه معنا په انسان کې نه ده پرته نو انسان او ناطق نو تاسې وایي چې دا خو د ناطق لپاره کل معنا موضوع له ده چې مدرک د کلیاتو ده خو دا مدرک د کلیاتو د انسان لپاره کل معنا موضوع له ده که جز ده جز ده نو چې دواړه کل معنا موضوع له وي ترادف په جوړوي او که تضمني برابره وه یا یو تضمني و بل مطابقي وه دې کې ترادف نه جوړېږي ترادف په چا کې جوړېږي چې دواړه کل معنا موضوع له وي تمام معنا موضوع په دې ټکو پوه شوئ نو دی وای مولانا صاحب وای ان کان اللفظ متعددا که چېرته لفظ متعدد او معنا واحده وه دې ته مرادف وایي لکه اسد او لیس او د پښتو غوندې به یې نه وایي پښتو کې غیم نو په هو لکه اسد او لیس د دواړو معنا موضوع له یو ده مولانا صاحب اسد او لیس څه دي دواړه حیوان مفترس دي او لیس دا بله
بل ټکی څه ده غیم و دا هغه مه وایه غیم والچشي والغیم والغیس غیم او غیس دي سره دواړه تاسې ډېر خراب ذهنونه دي ښه ټولې خبرې تاسې ورانوي ټول دي تاسې خبره نو ځکه دی وایي چې المرکب قسمان مرکب په دوه قسمه ده نه دې کې خو مونږ یې پاڼه ویلې ده نه 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 هغه نشته مرکب په دوه قسمه ده ما ته وګوره مولانا صاحب ماتن د مفرد د تقسیم نه فارغ شو د مرکب تقسیم شروع کړو مولانا مرکب اول دوه قسمه ده یو تام ناقص تقیدی و تام انشائی خبری ګوره ورته دي کې څه دي احدهما المرکب التام مرکب تام چاته وایي ما یصح السکوت علیه چې په ده باندې نو اعتراض وارد دي چې مرکب ناقص هم سکوت صحیح کمې غلام زیدن ولې سکوت نه صحیح کېږي کوچی ته چا ویلي وای ډیران باندې مونځ نه کېږي راغی ډایرکټ مونځي پوک یاره ویل قالینې نه پوست نرم چا ویلي چې مونځ نه پکې دوی ویلې کلکې نیولی پوه شي په دې باندې نو هلکه زه درته وایم که نه څنګه مرکب تا ویلې چې په ده باندې سکوت صحیح کېږي مرکب ناقص چې سکوت نه مرکب تام چې په ده باندې صحیح کېږي نو سکوت خو هغه د په مرکب ناقص باندې په مفرد باندې هم صحیح کېږي ګوره زیدون صحیح شو که نه شو نو بیا د ټول مرکب شي دنیا غونډه له چانه حرف هم شو مرکب شو وګورو نو تاسې وایي چې صحت د سکوت مطلب دا ده چې مخاطب ته به فایده تام ورکوي مخاطب ته فایده تام ورکوي بیا غوږ شه ورته وایي ضرب زیدون دا په کار دا د مرکب تام نشي چې مفعول ورسره ذکر نه کړي ښه مفعول ما ذکر کوه یوازې فاعل ورسره ذکر کا هر فعل متعدی چې مفعول نه ورسره ذکر وایا ضرب زیدون نو دا خو مخاطب ته فایده ولې تا نه خو تپوس کوي چې څوک یې ووهله قتل زیدون زید قتل وکړه څوک یې مړه کړه پوه شوې په دې باندې نو هغه مفعول چې کومه ده هغه ته محتاج ده که نه ده محتاج مخاطب ته فایده نو بیا خو په هغه باندې هم سکوت نه صحیح کېږي بیا ضرب زیدون دې په مرکب ناقص کې راشي مرکب تام مه ورته وایي سوال پوه نه شو نو تاسې وایي چې مراد د فایدې نه فایدې تامې نه هغه فایده د خبریت او دی انشائیت دا فایده دی مولانا مطلق فایده نه ده مراد چې مخاطب ته فایده تام ورکوي د فایدې تامې نه فایده دی خبریت او فایده دی انشاء فایده دی خبریت چې ما ته حکایت کوي دته دومره پته ولګي یا لمانه دی یو شی طلب کوي طلب دی فهم کوي استفهام طلب دی کف عن الفعل کوي نهي طلب دی فعل کوي امر پلان کوي نو یو طلب کوي دی یو شی رانه او یا ما ته حکایت کوي نو ځکه مولانا صاحب نحو امیر ملا صاحب په جمله خبریه کې وایي په هغه کې په جمله خبریه کې چې قائل بران سکوت کند په هغه کې په مرکب مفید کې مرکب مفید مرته وایي مرکب تام مرته وایي چې قائل بران سکوت کند سامره خبره یا طلب حاصل شود یعنی دا معنی چې فایده دی خبریت او دی انشائیت ورته حاصل شي چې دای ما ته حکایت کوي دی یو شي نه او کلمانه دی یو شي طلب کوي او هغه موقوف دی خبریت او دی انشائیت فایده په دوه جزئین باندې یو مسند او بل مسند الیه چې مسند او مسند الیه راغله فایده دی خبریت او دی انشائیت راغله نور بیا فایده منتظره بل شتا نه ده بس فایده دی خبریت او د انشائیت راغله فقط هغه موقوف ده په څو جزئینو باندې یو مسند بل مسند الیه ځکه مولانا صاحب عمده جزئین ته مسند الیه وایي او مفعول به او مفعول مطلق ته فضله وایي فضله ځکه ورته وایي فضله مطلب دا نه ده چې بالکل بیکاره دي نه 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 مختصر المعنی او تلخیص کې راځي کلما زاد فائدتن کلما زاد قیدا زاد فائدتن کلما زاد قیدا زاد فائدتن څومره قیودات چې عامل سره ذکر کوي مفعول به ذکر کا په غدي علم راغی په مفعول له ذکر کا په علت دی علم راغی ظرف ذکر کا په ځای او په وخت دی علم راغی حال ذکر کا په هيئت او په کیفیت باندې علم تا راغی چې څومره شیان ذکر کوي مولانا صاحب یو غمره فائدہ پکې زیاتی کی فائدہ ولې نشتا خودل ته فائدې نه کومه فائدہ مراد ده
خبریت او د انشائیت چې پایده د خبریت او د انشائیت به وي پکې نو پایده د خبریت او انشائیت موقوفه ده فقط په دو جزئینو باندې چې هغه مسند او ځکه د نورو ته پزله وایي اصل پایده نشته پکې که پایده د خبریت او د انشائیت ها دا وګوره اوس هم ولا که پوي وایي اصل پایده نشته پکې ته خو وایي اصل ما واورېدلم ګوره مفعول او دغه نور پزله شیان چې کوم دي په دې کې اصل پایده نشته که د خبریت او د انشائیت ګوري دا څنګه شی ده غیر د فاعل او د مسند او مسند الیه مفعول به او مفعول مطلق او تمیز او حال او دې ته چې پزله وایي پزله په دې وجه ورته وایي چې خبریت او انشائیت پایده نشته پکې که اصل پایده نشته ها خبریت او انشائیت پایده نشته پکې اصل پایده خو پکې شته ولې نه مې درته ویلي چې څومره قیدونه زیاته وي پایدې زیاتېږي خو دلته کومه پایده مراد ده ګوره زه پوښتنې درنه کوم توجه برابره کړي څه مطلب ده دورې وایو څلور پنځه وارې هغه درته راګردانوم هلته خپل هغه سوچونه جنګوي په نه ژبې باندې نو پایده د خبریت او د انشائیت پکې نشته ځکه پزله ورته وایو ځکه هغه موقوف ده فقط په چې مسند او مسند هغه ته بس دغه دوه رکنین دي د کلام بس پوه شوئ په دې باندې ځکه په هغه کې وایي په کاپیه کې ما تضمن کلمتین بس کلام بس راغی پوره شو مسند او مسند الیه بس نو دی وایي القسمان احد و مرکبتام مرکبتام چاته وایي دې ته وایي چې صحیح کېږي سکوت په باندې لکه زیدون قائم دا مرفوع وایي ښه اعراب حکایي بشي كزيد قائم وثانيه ما دویم چې دا المرکب الناقص مرکب ناقص ده وهو ما ليس كذلك ليس كذلك څه معنی چې باندې سکوت نه صحیح کېږي څنګه نو سکوت نه صحیح کېږي مخاطب تا منا پایده تامي نه څه مراد ده خبریت او انشائیت پایده نه پکې غلام زیدین وای هلکه دی زید غلام پایده تام نه رسېږي ولې څه چلو مړ شو اوس مرکب اضافي جوړ کا د سوریاخیل محتمم دا کوم مرکب ده مرکب اضافي ده کنه سوریاخیل محتمم اوس متر ته څه چل ده راغی مړ شو نو ستا ته پته لګي ویرډا باوا نو دی وای مولانا صاحب المرکب التام مرکب تام چې کوم د ضربانی سو قسمه ده مړه دا قسم نه خوخیږي بسونه ټول پاړه کی دي مرکب تام په دغه نا وخت چې شته د نا وخت موږ د نا وخت سره ساغده یوې بچبانی نن چټي کو ولې کور نه نا وخت راځي المرکب التام ضربانی مرکب تام دو ضرب لري به یقال احد ما خبر او قضیه خبر مرتوی قضیه مرتوی مولانا دا قضیه دی خبر سره ولې یو ځای راوړه د کې اشاره وکړه چې خبر او قضیه یو شی دی سدي یو شی دی خو دې کې بیا تاسو ته خبره کوم ورست نو دی وای الخبر والقضیه وهو دا خبر او قضیه چاته ما قصد به الحکایت الکه ما قصد به الحکایت په مطلب نه پیږم ما قصد به الحکایت څه وای ويحتمل الصدق والكذب ولې چې قصد حکایت عن الواقع راغی پکې خو نو ټیک د حکایت بیا مطابق ویل واقع سره کوو کنو ما يحتمل الصدق والكذب اعتراض واردېږي چې مولانا صاحب دا صدق او کذب تاسو په نشوي صدق دا متباینین نه دي څه دي سره متباینین دي او واو خو راځي لپاره دي جمع واو د چا لپاره راځي نو صدق او کذب دا خو جمع شو په یو شي کې یاره تاسو په نشوي نو د دې نه چا جواب کړی دا چې واو په معنا دی او سره دا واو په معنا دی او سره دا نو معنا دا د ما يحتمل الصدق او الكذب یا به صدق وي کذب بنی یا به کذب وي صدق بنی نو واو په معنا دی چا سره دا او سره خدا خبره وای کمزوري ده ولې ځکه چې واو دی په معنا دی او سره ک نو خو احدهما خو بیا متيقن شو پکې چې یا به صدق وي خدا یقیني شو پکې کنه یا به کذب وي او يحتملو تقاضا دي کوي چې تيقن پکې نشتا نو يحتملو سره منافي ده دي او سره چې وو په معنا دي چا سره کوي او سره کوي تاسو پوښوي کنه شو نو تاسو جواب وکي مولانا صاحب چې ما يحتمل الصدق والكذب
مولانا صاحب دا خو په وقوع کې نه دي جمع شوي، په احتمال کې جمع شوي دي. نو احتمال د صدق او د کذب ده که نه واقع د صدق او د کذب؟ صدق او کذب خو واقع نه دي مولانا صاحب. دا په احتمال کې جمع شول که نه په وقوع کې؟ کله اجتماع د نقیضینو ناجایز ده که نه؟ ويحتمل الصدق والكذب، احتمال به د صدق لري او د کذب به لري. ويقال داسې یو بل تعریف هم کړی دی قضیې. قضیه چاته وایي؟ 3 تعریفه شو، دا یاد کړئ. قضیه ما يصح عنه الحکایت، که دروغ دی ویل، ما قصد به الحکایت عن الواقع، چې له ده نه قصد کولی شي حکایت له دې ته خبر او قضیه وایي. 2م تعریف ما يحتملو. 3م تعریف ان یقال لقائله صادقون. هلکه مولانا صاحب دا اول خو د دواړو مبنا علیه ده، ولې چې حکایت مخکې عنه نه وي قایل ته صادق احتمال د صدق او د کذب نه راځي. دا 2 نور تعریفونه ولې خلک کوي چې کله د قضیې تعریف صدق او الکذب کوي، کله صادقون او کاذبون. دا ولې مولانا دا چل کوي؟ نو ګوري مولانا صاحب، صدق یا صفت د قضیې واقع کیږي، صدق او کذب یا صفت د قضیې یا صفت د قائل او د مخبر واقع کیږي. صدق او کذب یا صفت د قضیې واقع کیږي یا صفت د قائل او د مخبر واقع کیږي. که صدق او کذب صفت د قضیې واقع شي نو داسې معنا به کوي چې صدق او کذب مطابقت د حکایت له واقع سره، نو چې داسې معنا یې وکړي چې مطابقت د حکایت، نو حکایت قضیه ته وایي، نو بیا حکایت چې مطابق له واقع سره یا نه مطابق، نو بیا صدق او کذب د چا صفت شو؟ د قضیه. او که د صدق او د کذب دا معنا وکړي چې اخبار عن الشيء على ما هو له، اخبار عن الشيء لا على ما هو له، نو بیا صدق او کذب د چا صفت شو؟ د مخبر. ولی اخبار معنا خبر ورکول، او خبر ورکول د چا صفت ده؟ د مخبر او د قائل. نو بیا مولانا صاحب صدق او کذب د چا صفت شو؟ ما ته یو پیر ووایي صدق او کذب یا صفتین دي، قضیې دي. کله که تعریف یې وکړي حکایت مطابق له واقع مطابق نه له واقع سره، نو دا د چا تعریف شو؟ صفتین شو د قضیې. او که داسې تعریف د صدق او د کذب وکړي چې اخبار عن الشیء على ما هو له، دا معنا مطابق لنفس الامر سره. اخبار عن الشيء لا على ما هو له، چې مطابق نه وي بیا د چا صفت شو؟ ولی اخبار صفت د چا ده؟ نو چې صدق او کذب څوک صفتین د قضیې وایي نو تعریف کوي ما يحتمل الصدق والکذب سره. او که څوک صفتین صدق او کذب د چا وایي؟ د قائل وایي، نو ان یقال لقائل انه صادق او کاذب، بیا د قضیې دغه تعریف کوي. اس خبره نشو تاسې پوه نه شوئ په دې باندې. نو دی وایي لکه مرکب خبره ما قصد به لکه ويحتمل الصدق والكذب، یا داسې ووایه ويقال لقائلین. دا خو د هغه کتاب د نو سم شی تر جوړوي چې صحیح راګیر کړي دي، هر تعریف یې پکې راګړي چک کړی. ويقال لقائلین صادقون او کاذبون، لکه السماء فوقنا، السماء فوقنا ده والعالم حادث، عالم حادث ده، نو دواړه صادق دي. نو اعتراض واردېږي چې مثال د مطابق د ممثل سره نشو، دې کې خو فقط صدق ده، او تا خو خبر او قضیې ته دې ته ویل کېدله چې احتمال دی دوار، او دلته خو صدق پکې متعین ده. عالم حادث صادق ده، ولی په دلیل سره. السماء فوقنا صادق ده، ولی په مشاهدې سره. نو کومه ده مولانا صاحب؟ دلته خو صدق پکې متعین، هغه خو پکې کذب نشته پکې. تاسې پوه شوئ که نه؟ یا لا اله الا الله دا یوه جمله ده، محمد رسول الله بله جمله ده، او دې کې صدق متعین ده، کذب شته پکې نه. السماء تحتنا دې کې فقط کذب متعین ده، صدق پکې نشته. نو دی راولاړېږي جواب کوي چې زه جمله من حیث انها جمله وایم که نه خصوصیت د مادې او چاته دلیل او مشاهدې ته ګورم. جمله من قطع نظر دی خصوصیت دی
مادینا قطع نظر دی مشاهدینا چې په سترګو څنګه چل ده قطع نظر دی دلیلنا براهین و دلائل نظر قطع دی مشاهدین نظر قطع دی خصوصیت دی مادین نظر قطع چې دلته موضوع پکې الله دا محمول پکې موجودون دی دین نظر قطع کما بلکې خبر من حيث انه خبرې چو نو احتمال د صدق او د کذب لري نو دی وای فإن قیل قولنا لا اله الا الله قضیه لا اله الا الله قضیه ده قضیه ده کنه ده دا به ان شاء الله در تراسي لا لنفي جنس ده او اله دا اسم لپاره دی لا ده او تاسو تبراسي چې نکره په سیاق دی نه پکې واقع شي دا سور دی صلیبی کلی وي سور دی صلیبی کلی وي او الا الله په معنا دی غیر الله سره دا دی الله لپاره صفت کا او موجودون خبر ورتراو باسا لا اله غیر الله موجودون نو په دې وخت کې به دا غون قضیه صلیبه کلیه شي که بنشي کومه قضیه بشي ولی صلیبه کلیه ده سور دی صلیبی کلیه ده پکې ځکه نکره په سیاق دی نه پکې محمد رسول الله کومه قضیه ده ولی شخصیه ده موضوع پکې شخص معین ده علم ده لا اله الا الله قضيه وخبر قضيه وخبر ده مع انه لا يحتمل الكذب بالكل احتمال نه لري قلت زوايما چې مولانا صاحب مجرد اللفظ مجرد اللفظ وايما کنا خصوصیت طرفین او دلیل او مشاهدي او دې ته ګورم ز خبر من حيث قضيه من حيث قضيه يحتمل ان كان ادا اني وسلك وان كان الى خصوص بالنظر الى خصوصيه الحاشيتين غير محتمل دي كذب ده ويقال لساني دي قسمين ثاني قسمين كم يودا ما قصد عن الحكايه نوي يحتمل الصدق قائل تصادق نشوي له انشاء مولانا صاحب انشاء ایجاد دي غم محكي عنه نشتا نو چې محکی عنه نشتا نو حکایت هم نشتا ولی حکایت ته حکایت په کوم وخت کې ویل کیږي نو چې محکی عنه نه نو چې حکایت محکی عنه نه وي نو مطابقت او عدم مطابقت نشتا نو چې نشتا صدق او کذب نشتا نو قائل ته صادق او کاذب نشي نو دی وای انشاء اقسام امر او نهي تمنی او ترجی استفهام ندا نو دی وای چې مرکب ناقص چې کومه د مولانا صاحب بیا دوه قسمه دا یو مرکب تقییدی د بل غیر تقییدی مرکب اضافي د لک غلام زید منها توصیفی ځکه جزء ثانی دا په مرکب تقییدی کې راځي چې جزء ثانی قید وي مرکب تقییدی جزء ثانی قید نه وي مرکب توصیفی دا مرکب غیر تقییدی بیا مرکب تقییدی بخالی نه وي یا به جزء ثانی جزء محمولی وي دا مرکب توصیفی یا بغیر محمولی وي دا اضافي ده ځکه مضاف الیه نه حمل کیږي په چا باندې مضاف باندې او بل مرکب غیر تقییدی ده مرکب غیر تقییدی چې جزء ثانی قید نوي هغه به بیا خالی نوي یا به جزء ثانی اسم یا به صوت وي که صوت مرکب صوتی او که اسم بیا به خالی نوي یا به متضمن حرف لروي یا به نوي که متضمن حرف لرو تعدادي او که مرکب متضمن حرف لره نو دې ته مرکب امتزاجي مرکب امتزاجي نو دی وای مولانا صاحب وای دغه مرکب تقییدی قسمین دي مرکب ناقص على انحاء په څو قسمه ده یو مرکب اضافي ده لکه غلام زید ومنها مرکب توصیفي لکه مرکب توصیفي لکه الرجل العالم ده عالم صفت ومنها المرکب التقییدي دلته غیر تقییدي ولیکي ښه دا عبارت کې خطای راغلی ده ومنها المرکب غیر التقییدي ځکه تقییدي خو هغه قسمین چې خلاص شو هغه کوم توصیفی اضافي دلته عبارت کې غیر ولګوي ښه ومنها المرکب مرکب غیر تقییدی مثال لکه فی الدار ما ته وګورئ لیک تا په محصول حاصل کې شر جامع ویلی ده شر جامع کې دی ویلی دي چې دا حروف چې وضع دي او دوی ته حرف وایي په نسبت سره معنا کلی ته که معنا جزئی ته ځکه هم ویلی چا شر جامع ویلی ده خاص وخت معنا جزئی ته ولی معنا کلی چې واخلي هغه بیا زم دي زميمي ته اوس ګوره من او اله دي من واضح وذکر دي مطلق ابتدا کدي ابتداء خاصه لپاره ځکه هم ویلي هدا نر بچي و خوید وای مطلق ابتدا لپاره نو مطلق ابتدا خو زم دي زميمي نه غواړي چې لخلینه دی واته من چې څوک د لغت والای هغه فهم ترې نه کوي چې ابتدا چې اله دي لخلی وته هغه فهم ترې نه کوي چې انتها ده خو مولانا صاحب چې من د کوم شي لپاره وضع ده په هغې باندې بغیر د زم د زميمي نه دلالت نه کوي هغه څه ده چې ابتدا خاصه ده اله انتها
خاصه. نو ابتدای خاصه ابتدای جزئی دا چې من البصرته الی الکوفته چې بصره او کوفه نه وي نو من او الی په ابتدا خاصه په انتها خاصه دلالت کوي بغیر د زم د زمینه چې بصره او کوفه ده چې بصره او کوفه ور سره ذکر کوي بغیر دیغه نه ولې که من مطلق ابتدا واخلي او دی اعلان مطلق دی علانه مطلق استعلا واخلي دی فينا مطلق ظرفیت اخو بغیر د زم د زمینه دلالت کوي بیا حرف شو که اسم شو او دوی ته هم څه وایو نو حرف چې ورته وایو نو دوی به د کومې معنا لپاره وځي خاص لپاره نو دی فی ظرفیت عام معنا ده که ظرفیت خاص نو چې دی پی معنا ظرفیت خاص شو نو الدار قید ګرځي دیغه لپاره دار به کله قید ګرځي دی پی لپاره چې پی وضع شي دی او پی وضع دی مطلق ظرفیت لپاره که ظرفیت خاصه لپاره نو چې خاصه شو نو دا دار د په مفهوم کې داخل ده داسې نه ده چې دا عام ده او دار د لپاره قید ګرځېدلی ده نو دا مرکب تقیدي شو که غیر تقیدي شو غیر تقیدي ولې شو ځکه دار قید نه ده ولې دار قید نه ده ځکه فی وضع ده دی ظرفیت خاصه لپاره ولې که د ظرفیت عامه لپاره یې وضع کې بیا حرف شو که اسم شو بیا زم د زمیمې ته حجت نه لري ګوره محصول حاصل هم نه ده ویلی شرع جامع کې هلته مینه ویلا کې وشو مولانا صاحب خبره شو فصل مولانا صاحب المفهوم